عمره تا ته به پلار پیغور کو دلته به د اوښان او ګړې چیلې سرولې عمره اوس تا ته خلک سلوټونه کوي او خلک د نوم په عزت علي عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله د رسول او د قرآن برکت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین و د هغه خو یو ډېره لویه روب او ډېره لویه دبدبه وه دومره روب او دبدبه به وه چې د دنیا کافرو چې به نوم واورېده نو رپېدل وه یو شان او بهادر انسانو د هغه په وخت کې 2 لکه مربع میل علاقه دا د اسلام لاندې راغلی و اسلامي حکومت 22 لاک مربع میل دا ډېر شی دی اسلام په ټول فارس مسلمان شو روم فتح که یمن او د مصر علاقې فتح شوې یو ځل روانو د مکې مکرمې نه بار د مینا او د عرفات په دې حدودو کې وزیران ورسره دی لوی لښکر ورسره دی یو ځای کې ودرېد لښکر ټول ودرېد وزیران ټول ودرېدل یو غونډی و په هغې باندې ودرېده او داسې د ګریوان ته واچوه دقسې وی عمره یاد کا عمره دې ځای کې به ته اوښان سرول دلته به تا چیلې او ګړې اوښان سرول او عمره خپې بلې خپې به ګرځېدې خپې باندې به د څپلۍ نه وې او یا به د خپو پورې سرمن تړلې وه چې خپې مې هغه خوږ نه کړي عمره جامې به دې نه وې شلېدلې جامې به دې وې عمره د ډوډۍ درک به نه لګېد اوږې به ګرځېدې عمره دلته به نار ګرځېدې او د نور ګرمې اوبه به دې څکلې عمره چې ماسخوتن به مې اوښان او څاروي کور ته بوتلل ځان ته وی یاد که خپل ځان ته وی نو ستا پلار خطاب عمره پلار به درته وی چې عمره تا نه به څه جوړېږي تا له د څاروو د څرولو چل نه راځي خلک څاروي نار بوځي ماړې راولي او ته څاروي نهر بوځې او نارې راولي اوږې بوځې اوږې راولي عمره تا له د څاروو د څرولو چل نه درځي ته څاروي اوښان نشې څرولی ته ګړې چیلې بیزې نشې څرولی ای عمره تا نه به څه جوړېږي عمره تا ته به پلار پیغور کو دلته به د اوښان او ګړې چیلې څرولې عمره اوس تا ته خلک سلوټونه کوي او خلک د نوم په عزت علي عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله د رسول او د قرآن برکت دی دا لوی مقام چې تا ته حاصل شو دا د پیغمبر مبارک برکت دی دا هغه د سنتو برکت دی او د الله د قرآن برکت دی چې څه دین اسلام وایي دا د هغې برکت دی هغې دې ځای ته ورسولې چې نن درته عمر فاروق ویلې کېږي هغې دې ځای ته ورسولې چې نن درته امیر المؤمنین ویلې کېږي زما قسم دی رونو که عزت او کامیابي غواړئ د دنیا او د آخرت هم دا په قرآن شریف کې ده او چې چا هم قرآن سره دشمني کړې ده عداوت یې کړی دی د قرآن نه ځان لر کړی دی په دنیا کې هم خدای ذلیل کړی دی او په آخرت کې هم ذلت دی هغه ابو جهل چې ځان ته به سوی او سر به اوچت وړو او د حضور پاک غټ دشمنو په مکه کې او دشمنی د څه د وجې نه وه د حضور پاک ذات سره هېڅ دشمني نه وه 40 سال حضور پاک په دوی کې تیر کړی دي 40 کاله دومره عزت به د پیغمبر علیه السلام کو چې دومره د بل چا نه کو
دا سلویخ کاله د پیغمبرۍ نه مخکې حضور پاک ته به صادق وي، امین به ورته وي، عزت به یې وله کو. او کله چې د صفا په غونډۍ حضور پاک ودرېد او د خپل نبوت اعلان یې کو، نو ټولو ته اعلان وکړو، وی لبستو فیکم عمره، تاسو کې ما سلویخ کاله عمر تیر کو، کیف وجدتمونی، زم سنگ منتیم، زه سنگ سړی یم، ووایه زما متعلق. ټول د مکې سرداران او د مکې خلک مخامخ ناست دي، ووایه زه سنگ سړی یم. نو که غلطي چې ته په دې څلوېښت کاله کې کړې وه، نو بیا داسې څوک نه وایي چاته، ووایه زه سنگ سړی یم. په یو ژبه ورته ټولو یو اواز ورکه، وجدناک صادقا و امینا، په دې 40 سال کې تا دروغ نه دی ویلی، ته رښتونی ته مونږ رښتونې موندلې. په دې 40 کاله کې تا خیانت نه دی کړی، تا خپله ذمهداري غلطه نه دی استعمال کړې، تا امانتګري کړې ده، تا د خلکو سره خپلې وعدې پوره کړې دي. مونږ ته دقسې موندلې. دا د پیغمبر مبارک ژوند و. خو چې قرآن نازل شو دشمنی شروع شي. بیا هم که پیغمبر ته دروغجن ساحر وغیره ویلي دي، ذاتي نه، په ذات تنقید نه، د قرآن په وجه. او دا زه نه ویم، د الله قرآن وایي انهم لا یکذبونک، داسې دی لکه ولکن الذین کفروا ولکن الظالمین بآیات ربهم یجحدون، ولكن الظالمين بآيات ربهم يجحدون انهم لا يكذبون. ستا تکذیب نه کوي، ذاتا اوسم تا ته رښتونی وایي چې دا سړی رښتونی دی، صرف د خدای قرآن سره ورانه ده. هغه ابو جهل کم طرف ته لاړ، کم ځای ته لاړ، دا د سره وجې نه، دا قرآن سره دشمني د سره وجې نه وه، دا هم د کبر د وجې نه. دا ورته پته وه چې د خدای رښتونی کلام دی. دین هم دا هغوی ته پته وه، په خپلو مجالسو کې به یې دا خبرې کولې، خو په دې وجه چې خو دا پیغمبر خو یتیم و، هو دا خو په مونږ کې کشر و، او ده ته پیغمبري میلاو شوه او مونږ ته پیغمبري میلاو نه شوه.